کله لانګ مارچ او کله درنه ده خو د کورمې کوم حالات چې جوړ وو د هغې نه پس د وروسته ورځه پر بل ورځ هم په هغې کې لکې کې اووه فوجیان شهید کړي شو. ګرانو کتونکو سلامونه کوم. شیرپو خان وطن کور کې موجود یو. شیرپو خان چې کم دی نو د خپلو کارکنانو سره ډېر کافي تعداد کې خلک را روان دي او په دغه حالاتو کې هم شیرپو خان د خپلو عوامو نه چې کم دی نو لرې نه چې څنګه ماضي ګواه دی خو بیا خو هم په امنامان باندې به خبرې اترې کوو، په بلوچستان به خبرې کوو، په پښتونخوا به خبرې اترې کوو. شیرپو خان ډېره زیاته مننه. دا کوم امنامان صورتحال چې دی په دغه کې چې کوم بیلې او تنظیم روچت شوی دی، بیا مارنګ بلوچ چې کوم په انداز کې یا دې وخت کې اختر مینګل چې دا کوم لانګ مارچ کوي یا دې پښتونخوا کې هم امنه دواړو صوبو کې دي، نو په دې به څه نظر ساتي؟ الف خان ډېره مهرباني. ما په خیال د دوو صوبو حالات خو ډېر خراب دي او ورځ تر ورځه په هغې کې خرابۍ کې اضافه کېږي. داسې ورځ به نه وي چې دلته دماکه نه کېږي. زموږ په دې صوبه کې جنوب اضلاع خو بالکل څه ته چې وایي نو ګو ایریا ده او دغسې د نور علاقو کې هم همدغه صورتحال دی. دغسې بلوچستان کې په خپل هغوی دننه داسې خلش جوړ شوی دی چې د مارنګ بلوچ په شانتې او داسې نور هم دغه سلسله شروع ده. نو دا خو د ملک دپاره څه د خیر خبره نه او ملک په داسې حالاتو کې نه چلېږي چې یکسویي پکې ني، یو بل سره اتحاد ني، خلک مطمئن ني. نو د هغې داسې قومونو خو بیا حالات ورځ تر ورځه خرابېږي. د دې به صدیباب کول پکار دی او خلکو ته تر رسېدل پکار دي. دا نه چې بس بلوچستان کې واقعه وشوه یو څو ګنټو له وزیر اعظم لاړ شي یا یو بل څوک لاړ شي او بس بیا تپوس نشته. دلته خو اډو راځیم نه، دې صوبې ته خو اوسه پورې وزیر اعظم او د مرکز نه څوک نه راغلی. د دې حکومت دا امر نایل دی چې هغه په خپل هغې کې لګیا دی، رنګ ډنګ کې لګیا دی، ټرانسفرونه دي، پوسټینګونه دي، په هغې باندې چې څه کېږي هغه لوبه روانه ده او کله لانګ مارچ او کله درنه ده خو د کورمې کوم حالات چې جوړ وو د هغې نه پس د وروسته ورځه پر بل ورځ هم په هغې کې لکې کې اووه فوجیان شهید کړي شو. نو دا روزانه سلسله چې ده دې کې اوس څه پاتې نه شوی ده، اوس صرف د عوام روچتولو خبره ده چې عوام به څنګه روزي او عوام روزي او متحد شي. دا یو څو ځلو کې خو دا سلسله شروع شوه. اوس په خلک په خپل لاس کې دا هغه د خپل حفاظت هغه اخلي. اوس د حکومتي حفاظتي هغه مونږ ته څه ډانچه ښکاري نه په دې وخت کې. شیرپو خان د افغان انحلا او دې وخت کې د دې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا مختلف بیانونه کله وی لاړ دي شي کله وی اعتماد کې نه مغستې، نو دې ته په څه نظر ګورئ؟ زه نیم خبر چې مونږ خو دا اورو چې میټینګ کې ناستې نه اندرون خانه هر څه رضا کېږي، بار چې روزي نه بیا بل شانتې خبره کوي. نو زه خو وایم چې هر یو شی قانون هغې مطابق پکار دی. افغان مهاجر مونږ سره دا موږ پاتې شو په ښه طریقې سره دوی واپس لیږل پکار دي او افغانستان سره بالکل رشته ختمول نه دي پکار، بلکې څه نه څه روابط پکار دی. په خبرو اترو باندې هر یو خبره به هغه کېږي. نو دا کوم سلسله چې اوس روانه ده دې کې زما په خیال هغوی په اعتماد کې اخیستل پکار دي او دا خلک بیا چې په ښه په عزت سره لاړ شي نو د پاکستان به نکنامي. ګڼی دي چې دوی تک سره به امنامان کې دا کم خلل چې دی دلته کې چې څونه په بنو کې واقعه وشوله یا په بلوچستان کې څه کېږي نو افغانان پکې مخې ته راځي. څه حده پورې به وي. زما په خیال دوی خو په هر څه کې همدا هغه ولګوي چې یاره څه وشي چې دا افغانان دي. زه داسې په دې کې سره مکمل متفق نه یم او دا دوی ته پته ده دا چې کوم صورتحال مخکې جوړو او اوس هغه د اسټابلیشمنټ هم پته ده. نو په هغې کې صحیح خلکو نشاندهي کولو او هغوی پسې د هغوی خلاف کاروایي کولو.
داسې الزامات صرف په الزامات باندې نه کېږي. اختر منګل چې یو د لنګمار شروع کړی دی کنه جی ولته کې چې پټرین باندې واقعا له هغې مزاحمت نه کیږي یا پی ټی آی چې کوم دی هغې مزاحمت کو کوي خو دغې نه کوي یا مارنګ بلوچ نو اندروني چې دا تاسو څنګه ذکر وکړو نو آیا سیکورټي فورسز ته چیلنجز دي دا اوس د هر یو د منګل بخپل مسلې د اختر منګل اوس خو د مارنګ بلوچ په حد کې راوتې ده خو دا ده چې ټول څه خبره خو سره روانې دي خو په دې نه کېږي چې څو پورې پوره هلته د بلوچستان کې د سامره قومونه دي چې هغوی راغونډ شي هغوی سره خبرې وشي سیول سوسایټۍ سره وکیلانو سره دا ټول هغه چې هغه شي یو مخامخ سره یو تصور یو نقشه راشي د هغې نه پس په هغې باندې تلل پکار دي. سوشل میډیا یې د پوج خلاف چې دا کم دی وخت کې پی ټی ایم افغانان پی ټی آی د دوی دا ورکر کنه چې نو په دې باندې څه نظر دا خو زیاتې دی دا ډېر زیاتې دی او دا نه دي پکار او جرنلسټان خو په دې باندې خفه دي پی کا قانون باندې خو دې کې چې صحیح کم داسې هغوی فیسبوک باندې یا په ټویټر باندې داسې هغوی چې هغه د فوج خلاف یا نفرت پیدا کول یا قومونو کې نفرت پیدا کول د هغه برداشت کول د قوم لپاره هغه نشي برداشت کولی. پښتونخوا کې چې 10,000 روپۍ یو پیکیج یې ورکړو چې دې ته په کوم لګا ما په خیال هغې کې خو هغه خپل ورکرانو ته هغه کوم په دې چې نور څه کار ته ونه شو نو ورکران یې په دې خوشحاله کړو دا خو د عوام پیسه وه دا د قوم پیسه وه او دا په کار چې صحیح تقسیم شوي غریبانو ته ملو شوي وي د دې باندې به دا کوم طریقې سره وشو په پی ټی آی کې پتن نه هغوی کې هغه دی په دې باندې تنقید دی نو د دې مکمل تحقیقات پکار دی او جوډیشل هغه تحقیقات پکار دی چې دا پیسه څنګه ولګېده د دې پوره هغه دی دا د شمار دی قوم په مخه راوسته کی. اختر جی په موقع باندې پیغام جی دا خلال زه د خپل ټول قوم ته د اختر مبارکي ورکوم امید لرم چې روژې او تراویح او خیر خیر سره تیر شوي او په دې موقع باندې چې نن د خوشحالۍ ورځ ده موږ غواړو چې دا ټول قوم یکجا شي او دا کم مشکلات چې مونږ ته دي خو هغه د امنیت مسله ده خو هغه د اقتصادي مسله ده چې په هغې باندې مونږ یو ځای شو خپل یو حق لپاره اواز اوچت کړو. ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو ډېر کافي تعداد کې ورکران را روان دي نو خبرې ورسره ډېرې کیدی شي خو نور چې کوم دی نو دغه میلمانه دي او دغه میلمنو ته موږ مرکلې وایو نو شیرپوخان په دغې باندې خبرې اترې وکړئ چې امنامان باندې خبرې وکړئ بلوچستان کې چې څه روان دي د اندروني کمې دغه دا ټیک نه دي دغې ته بالکل ټیکونه وي او دې سره سره چې کوم دی نو تحقیقات پکار دي څوک چې پیک نیوز خوري پی کا قانون ته خوب چې څوک هم غلط په سوشل میډیا باندې کوي د هغې خلاف ته کاروي شي نو ګرانو کتونکو په دغه حالاتو کې چې بدامني ده خو شیرپوخان د خپل عوامو نه کله هم لرې نه شو او په کار ده چې دغه عوام د دغه خپل لیډر قدر وکړي او نن چې په دغه صوبه کې کم حال دی حکومت په نظر نه راځي نو په دغه ډېر بحث مباحثه کېږي خو قوم له د یو کېدو ضرورت دی په دې باندې خبرې وکړو.